بسم الله الرحمن الرحيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. سورة الرحمن 29 نمبر آیت. په دې 29 نمبر آیت کې د الله تعالی پوره قدرت او اختیارات ذکر کیږي، د الله تعالی پوره تصرفات ذکر کیږي او دا مسله ذکر کیږي چې تمام مخلوقات الله ته محتاج دي او الله تعالی هیڅ ته محتاج نه دی او دغه الله تعالی بیا د ټول خلقو ضرورتونه پوره کوونکی دی. مفسرین لیکلي دي چې اصل کې دا آیت د مخکینی آیت تشریح او وضاحت بل ذکر چې الله تعالی خاوند عظمت او خاوند عزت چې په خپل معنی مخلوق ته عزت امر کوي او لوی شان په خپل معنی لوی شان هم لري، نور مخلوق له عزت امر کوي. اوس دغه مسله صدق کوي چې ځینې وخت یمونو کې داسې شي چې دنیایي بادشاهان یې لوی غټ شان لري او بادشاهي لري، روب لري، لیکن چاله عزت نشي ورکولی. یا که چاله عزت ورکوي نه محدود خلکو له ورکوي، هر چاله نشي ورکولی، هر چاله نه ورکوي، دومره لاس نه رسي. الله تعالی واحد ذات ته په خپل معنی شان حمل وي دي او ټول مخلوق ته ځان ضرورتونه ولا هم پوره کوي او ټول مخلوق ته جدا جدا حاجتونه غواړي او هر ټیم دی لګي د چا د حاجت پوره کولو کې چا حاجت پوره کوي. نو الله تعالی فرمایي چې يسأله سوال کوي دی الله نه من هغه څوک په سماوات چې په اسمانونو کې دي ول ارض زمکه کې دي، آسماني او زمینی مخلوقات د الله تعالی نه سوال کوي. کل یوم هو بشأن، هر ورځ دا په یو حال کې یو شان کې یو حالت کې. دا کله د مخکینی د پاره يسأله د پاره ضرب چې ټول مخلوقات دنه سوال کوي، نو هر وخت کې د الله تعالی په یو شان په یو حال کې، یعنی هر ټیم د الله تعالی د چا ضرورت پوره کولو کې د سکند د سیمنٹ باندې چې الله تعالی د چا ضرورت پوره کولو کې لګیا نه او چا ضرورت نه پوره کوي. د ځکه کې دا شأن حالت او حالت نه مراد دا چې په ضرورت پوره کولو کې دی. د یوم چې کوم دی دا یوم عرفي نه ده چې کني سحر نور راوخی چې نورز شي چې ماقام شي نور پیوځي نورز ختم شي نو د ورځې ضرورتونه پوره کوي د شپې نه دسه نه ده، بلکې دا لګي یوم په مطلق وخت معنا سره ده، یعنی هر وخت هر لحظه هغه کې شپه یو کورز. دا یوم عرفي نه ده بلکې دا یوم مطلق وخت معنا سره راځي. نو به معنا بل څه چې سوال کوي دی الله تعالی نه هغه څه بس مانو نظم کوي دي او هر وخت د الله تعالی په یو حال کې یعنی چا ضرورت پوره کولو کې لګیای. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پکم یو نعمت در خپل وتا سودواړه ناشکری وکي انسان او پیری مخاطب دي. الله تعالی د حالتونو هم تاسو خبر کړئ چې الله تعالی د ټول مخلوقات ضرورتونه پوره کوي او هر وخت چا ضرورت پوره کولو کې دی لګیای. د دې لوی علم دمر علم تاسو د درکو د هم لوی نعمت ته او د الله تعالی په کم نعمت تاسو ناشکری وکړي. سنفرغ لكم، سنفرغ ذات جمع دروازګار شو لكم تاسو ته ايها الثقلان اې دوړالو دالو مراد انسانانو پیریان دي. الله تعالی وایي تاسو انسانانو پیریانو زبر دروازګار شي. نو دا د انسان د فکر او د اصطلاح مطابق وینا ده چې انسان کله چا دوی ته دروازګاری کوم دي خبره ته دروازګاری کوم، نو مطلب یې دا دی چې د اشتکار ختموم پوره په توجه سره د کار به شروع کو او انسان چې کم کار ته ورزګار شي نو بیا پوره توجه سره لګي چې ګڼ کار نه رانه ولي نو بیا ټول کارونه ته توجه نه برابر وي، انسان کمزور دی. الله تعالی ذات د سینه دی، الله تعالی په یو ټیم کې ټول ډیر کارونه کولای شي، تصرفات کولای شي او د بسربو د باغې کې مساویږي نه پوره به کولای شي. دا اصطلاحي معنی دا کم چې پوره توجه په معنا سره ده. نو خپل معنا نه شوي سنه پر غولکم زرد جمع دروازګار چې تاسو ته ايها الثقلان دوړلو، مطلب یې دا دی چې زما پوره توجه سره تاسو سره حساب کتاب وکم، پوره توجه سره یعنی ټول نظر هم په تاسو باندې او بیا قیامت ورځ باندې خصوص سوال هم نه کوي او سوالي قبليګم نه چې ضرورتونه پوره کول قیامت کې رسته رشته ده نه، بس تر دغه مسله به د حساب کتاب والا مسله چې دا حل شي بیا نور خبرې کیږي. نو د الله تعالی پوره توجه به هم د حساب کتاب باندې پوره نظر به حساب کتاب باندې شي. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پکم نو نعمت در خپل تاسو ناشکری کوي چې د دې خبرې نه خبر کړئ چې الله تعالی تاسو حساب خپل باندې کوي او پوره په توجه سره به کوي. یا معاشر الجن
اے ډلې د پیریانو ولینس د انسانانو ان استطاعتم که تاسو لاس رسی وسن کیږي ان تنفذوا چې وتختی د الله د قدرتونو نه من اقطار السماوات والارض د کینارو د اسمانونو د زمکینه فانفذون وتختی لا تنفذون تختی نشي الا بسلطان بغیر طاقت نه طاقت شته سلطان ذکر په معنا د قوت سره د غلبې سره خلاصې دا رج په دنیا کې عام رواج د سره جوړم کې غزګي نو تختی بل چرته راځي تاسو ګوري اغه نه د الله تعالی تختی دینش او که تاسو وایي چې موږ زوروري د الله تعالی نه بزان بچو نو زه تکړه چې زمکه اسمانونو د کینارونو تاسو وتختی بیا موږ مونږ چې تاسو نورم تکړه نورم تختی دیش زمکه د اسمانونو د کینارونو هم تاسو تختی دینش د مسکی ساری نو وړاندې به تاسو زور وکړئ څنګه کم ځای ته په تختی سره تختی دینش فبأي آلاء ربكما تكذبان بکم یو نعمت در خپل تاسو ناشکری کوي یورسلو را لګل کیږي به علیکم تاسو دواړو باندې انسانانو پیریانو شواظ لمبي من نار دور ونحاس اولوګي قیامت کې تاسو باندې دور لمبي اولوګي دواړه درپسې فلا تنتصران تاسو بدل اغستل نه شي خپل ځان چانه انتقام نشي غسته چې چانه ور لګي را لګل د بدل ولا داس نه شي کول الله نه بدل نه خسته کیږي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم یو نعمت در خپل تاسو ناشکری کوي فاذا انشقت السماء هغه ټیم کې چې وشلېږي اسمان د قیامت هیبتي منظر دی فکان نشب د اسمان وردتن ګلابي رنگ والا کدي حال بشان د رنگ شوی سرمنی د اسمان به وشلېږي دغه نه بعد به رنگ بدل شي ګلابي رنگ ته به واوړي داسې به لکه سره سرمن راوان رنگ ورل ورکی فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم یو نعمت در خپل تاسو ناشکری کوي فیوم اذن بدغه ورځ باندې بل یسالو تپوس نکیږي عن ذنبه د ګناه د دینه انسان کې انسان ولا جان او نه پیری قیامت په ورځ باندې د انسان او د پیری د ګناه باره کې تپوس نکیږي چې ګناه دي څه ګناه دي کړی دا تپوس باندې کیږي ځکه دا ګناونه کومه کې نټول لیکل شوی گواهان په موجودي گواهان په تیر شوی نو تاسو پر دې خبرې نه چې ګناه دې کړی دا کنه دې کړی دا تاسو باندې بلکې تاسو پر دې خبرې چې ګناه خو دې کړی دا خو ولې دې کړی دا د ولې تاسو په ته کول تاسو باندې چې کړی دې کنه دې کړی فبأي آلاء ربكما تكذبان نو بکم یو نعمت در خپل تاسو ناشکری کوي یعرف المجرمون په جاندل کېږي مجرمان خلک بسما هم باندې خو باندې فيؤخذون بیا باندې ولکېږي بالنواسي د تندید یختونه والاقدام او د خپونه د دې باندې کېږي یعنی د دې خبرې شک ام مکه وجه د خو مجرم یما خو کې دې چې قیامت کې ما څوک معلوم نه کړي چې کوم یو دی پته وته ونه لګي د څه په کې بچ دنیاي نظام په شان دی نو وایي څه نه ده الته کې دا مجرم په جنګالو د پاره د خپل نخي پورا دي چې سترګې به بيخي بدل شوی مخ به تک تور شوی خړ حالت به جوړ شوی ګرد غبار کې به خړ پړ شوی او سترګې به ښکاري دغه د یری د هیبت د وجنه کار علامات دي خطا کیږي نه نو چې کله علاماتونه نه خطا کیږي رسول ته پوسم نه کوي تیو کني بس نوې کیږي به ويو خزون نوې کیږي به بالنواسل تندیر یختون ولا اقدام او د قدمونو د خپونه دی آیات کې درې احتمال د جده بسنګ نیول کېږي یا د سیده چې ځین انسانان مر تندید یختونه ونی ولا شرخ کله کېږي به ځین به تندید یختو په ځای باندې د خپونه ونی ولا شرخ کله کېږي به جهنم مرته برخ کله کېږي او ځین به د سې چې هغه به تندید یختونه او د خپونه برګ ونی وشي اما یو لاس باندې به د خپونه نیول شي بل لاس باندې تندید یختونه او رخ کله کېږي نو درې قسمونه به جوړ شي دا یو احتمال دا هم چې دا یو انسان به صرف د خپور سر نه ونی ولې شي او رخ کله کېږي او قسمونه دې پکې نه نو دغه تقریبا دغه احتمالات په مفسرین ذکر کړل کې دې چې دا ټول خپل زمانه صحیح خو هر حال باندې بدوی نیول کېږي پر اخکد او اخکر به جهنم ته ځي چې بده کې بس سر او خپې دوه استعمالي کې د دې نه برخه کېږي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو بکم یو نعمت در خپل تاسو ناشکری کوي چې دې سخت حالاتونه الله په ټیم خبر کړی تاسو کولای شئ جهنم د عذاب نه ځان بچ کی په خپل باندې دغه سختۍ نه ځان بچ کی نو دا په خپل باندې یو لوی نعمت چې الله خبر کړی چې ګوري داړه بنوسي هذه جهنم التي دا هغه جهنم دی یکذب بها المجرمون چې دروغ به ګڼو دی لره مجرمان ور جهنم غاړه تراوسته شو ته ویل شي دا هغه جهنم دی چې دی مجرمان دروغجن ګڼو ویل چې نشته دی یطوفون دی بغرزی بینها بین د جهنم کی وبین حمیم بین د ګرم وبو کی ان په یو وخت باندې کله به جهنم ته ذکر مګر مو بوت راځي او سزا به دی
فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم نعمت در خپل تاسو ناشکری وکي ولمن خاف ربه ولمن خاف مقام ربه او د هغه چا د پاره چې یریږي د مقام در رب خپلنا یعنی د خپل رب مخته د پیش کېدل نو ودرېدل نه یریږي جنتان هغه د پاره د دوه قسم جنتونه ای فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم نعمت در خپل تاسو ناشکری کوي